څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده نواز شریف صاحب پاکستان ته رالو او پیله جلسه په پاکستان کې وکړه. دا دغه پیلنی تقریر و چې په دې تقریر کې مونږ پاکستانو ټولو دا توقع ساتله چې هغه د ملک نه 4 کاله بهر تیر کړه. په دې سره راتلو د راتلو سره زموږ ډېر توقعات د سره میلاو وو چې دی به څه داسې رولز راوړي، داسې ریګولیشنز به راوړي، داسې څه پالیسیز به راوړي، څه پرنسپلز به وي، څه روډ میپ به د ده سره وي، څه ګول به د ده سره پراته وي چې هغه موږ ته په دې جلسه کې موږ ته ډیلیور کړي. نو هغه تقریر ما هم وکتو، تاسو به هم کتلی چې په دې تقریر کې هغه څه داسې یو خبره هم ونه کړه چې را روان وخت کې مونږ څه کوو، زه که وزیر اعظم شم زه به څه کوم، د ملک لپاره زه څه کولی شم. خو بس ټول دا امیدونه وو چې زه که د ملک وزیر اعظم شم. نو صرف هغه په تقریر کې دا خبره مونږ ته مخې ته راغله چې زه د چا نه د بدل د اخیستو دپاره نه یم راغلی. ظاهره خو هغه دا خبره کوي، خو د دې نه مخکې چې کوم څه شوي دي تاسو ټول ته پته ده چې هغه د تیر حکومت سره څه وکړه، د هغې نه مخکې حکومت سره ټول هر څه چې هغه کم څه په تیر حکومت کې شوي دي هغه ټول یې په ټایم پیریډ اف عمران خان ورواړول چې دا ټول هر څه د هغه د وجې نه شوي دي. چون کې هغه دا خبره یېره کړه چې د هغې نه پس 14 میاشتې حکومت د هغه د رول چلیدلی دی. نو دا ټول الزامات چې دا ټول الزامات خو د هغه انډایرکټلی د هغه په رور باندې لګي چې هغه کم وخت کې چې د عمران خان حکومتونو هر څه په کم ریټونو باندې پټرول په څه ریټ کې و، خوردنو اشیای خوردنوش په څه ریټ کې و، او کم چې دا 16 میاشتې حکومت تیر شو نو په دې کې هغه کم ځای نه کم ځای ته ورسېده. د ډالر ریټ په هغه وخت کې 100 په کار خو دوله دا و چې په پاکستان کې اوس هم 2.5 کروړه داسې ماشومان دي چې هغه د تعلیم نه محرومه دي، هغوی ته تعلیم رسېدل نشته، هغوی تعلیم نه کوي، د څه وجې نه کوي، د غربت د وجې نه کوي، څه داسې مصروفیات دي چې هغوی نه کوي، هغوی ته به تعلیم څنګه رسو. په پاکستان کې 60% یوت دی، 60% عوام چې دی هغه یوت دی. د دې یوتو دپاره به هغه څه کوي، د دې نوجوانانو دپاره به هغه څه داسې پروجیکټس راوړي په پاکستان کې به هغه اکنامیکلی څه داسې کارونه کوي چې هغه اکنامیکلی زمونږ ملک سټیبل شي او داسې څیزونه مونږ په خپل ملک کې تیار کو، مینوفیکچر کو، یا مونږ داسې معیشت پیدا کو چې هغه مونږ د ملک نه بهر ولیږو، د بهر زمونږ ایکسپورټ سیوا شي. نو داسې څه فیکټریانې څه کاروبار هغه ونه وي چې هغه څه داسې خبرې کړې وي چې په پاکستان کې زما که مونږ کابینه جوړه کړو، زه وزیر اعظم شم، زما سره کم وزیران شي، نو هغوی به څنګه کار کوي، د وزیرانو به څه کاري، زمونږ چې کومه خرچه وي مونږ به خرچه څومره کوو، زمونږ کومه خرچه. هغې نه علاوه مونږ که دا خبره وکړو دا کم چې پرون پرمپټ شوی دی، په دغه پرمپټ کې په کار خو دا وه چې دا جلسه اډو شوی نه وي. هغه دا خبره کړې وي چې یاره جلسه مونږ اډو کوو نه، په هغې چې کومې پیسې ولګېدې، په هغې په اډورټایز باندې، په هغې په راټولېدو باندې کومه خرچه وشو نو دا خرچه په بل ځای کې هم لګېدی شوه، په بل ځای کې لګول پکار و. په پاکستان کې تعلیمي نظام چې څومره کمزوری دی، د ریسرچ یونیورسټیانې نشته دی، دلته تعلیمي حالات ډېر کمزوري دي، صحت هر یو کس ته صحت صحیح طریقې سره د صحت سهولیات نه رسي. صحت به مونږ څنګه پروموټ کوو، معیشت به څنګه پروموټ کوو، پالیټیکل سټیبلیټي به مونږ څنګه راولو، رول اف لا به څنګه راولو، په دې ملک کې به استحکام څنګه وي، هغه که پالیټیکلی که معیشتي اکنامیکلی. نو دا ټولې خبرې پکې ونه شوي، بس صرف د دې چې خبره ده مطلب یو غړي راواغستو بل غړي وایستو، د دې خوا اخوا دې خوا خبرې وکړي. نو بس پاکستانی عوام هم د دې خبرو نه نور ستړي شوي دي چې عوام د دې خبرې صرف دا خبرې واوري چې یو زمونږ یو وزیر پاسي، زمونږ یو وزیر اعلی پاسي، زمونږ یو وزیر اعظم پاسي، او هغه خپلې خبرې وکړي او بس زه دا یم، زه هغه یم، ما تېر وخت کې دا کړي دا کړي. زمونږ خو دا توقعات و چې 4 کاله هغه بهر تېر کړي دي، هلته به هغه خلک کتلي چې هغه خلک څنګه وخت تېروي، څنګه زندګي کوي، زمونږ د ملک څه کمی ده، دا مونږ څنګه امپروو کوو. نو دا خبرې ونه شوې، دې خبرو کولو ته، دې خبرو منلو ته مونږ نور نه یو تیار، او دا خبرې مونږ نور نه منو. مونږ ته داسې ملک پکار دی، داسې وزیر اعظم پکار دی، داسې لیډر پکار دی چې هغه څه چینج راولي، د دې حالاتو نه مونږ بهر راوباسي.